السلام علیکم. دا یو کال د رژیم چینج ډیر عجیبه دی. په دې کې ډیر عجیبه خلک ښکاره شو. ما پرون یو ویډیو په ایمل ولی کړی و چې هغه سپریم کورټ جج لا دھمکی ورکړی و چې ته استعفا ورکا. نن دته د یو بل صاحب کیسه کومه. زما ډیر محترم مولانا فضل الرحمن صاحب هم دغه کیسه کوي. خو داغه غزوی چې دی داغه نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی. مولانا اسد محمود صاحب چې دی زمونږ وفاقي وزیر مواصلات دی، هغه یو ډیره عجیبه خبره کړې ده او هغه پسې ما یو څو کتابونه وکتل، خو زه خو په دې خبره پوه نه شوم. هغه دا ویلي دي چې د سپریم کورټ دا غیر شرعي فیصله چې ده دا موږ نه منو. اوس زه په دې نه پوهېږم چې په سپریم کورټ فیصلې کې حرام او حلال د کم ځای نه راله، شرعي او غیر شرعي د کم په کم کتاب کې لیکلي دي. دا د اسد صاحب نه لږ تپوس پکار دی. زه تاسو ته د جمهوریت او د اسلامي نظام لږ فرق ویم. په اسلام کې د سره د جمهوریت نظام نشته، دا د انګریز نظام دی. په کم کې چې مولانا او د هغه زوی په حکومت کې دي، دا انګریز جوړ کړی دی ته مغربي جمهوریت وي. په اسلام کې چې کم نظام دی هغه ته خلافت وي. خلیفه به د مسلمانانو مشري او هغه احکامات به منل کیږي. مولانا صاحب د دې خبرې نه خبر دی او هغه بیا د انګریزانو په نظام کې دی، نو خوشاله پدې دی هغه ته دا نظام غیر شرعي نه ښکاري ځکه چې هغه کې وزیر دی. خو چې سپریم کورټ یو فیصله کړي نو ورته غیر شرعي ښکاري. مولانا صاحب او د خپل غیر چاپیر علماو نه دا تپوسو کې چې مولانا صاحب جمهوریت آیا د شریعت نظام دی یا دا فیصله چې شوې ده په دې کې په آئین او قانون کې شرعي او غیر شرعي د کم طرف راغی، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دوی سره به جواب نه. مولانا صاحب به سیاست کوي، سیاست کوه خو خلک ما گمراه کوه، ځکه چې آئین په 1973 کې کم جوړ شوی دی، پای باندې د مفتی محمود صاحب دستخط دی او ستاسو پلار او نیکه په دا لیکل کړي چې په 90 دن کې اسمبلی کله مات شي الیکشن وکړي. اوس دا آئینی دی، دې کې غیر شرعي څه نشته. تاسو ته مسله ده د مولیانو صاحبانو چې کله د هغوی د مفاداتو نه خلاف یو شي نو زر ولې فتوا راولي. خو اوس په دې یو کال کې دا کار وشو چې دا ټول فتوا فروش مولیان خلکو ته ښکاره شو او پته ورته ولګېده چې د دوی د دین او د مذهب سره تعلق نشته، د دوی صرف تعلق د خپل ذات او د ذاتی مفاداتو سره دی. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوي نو مولانا صاحب په دې خبره باندې کمنټ وکړي چې پته ولګي چې د آئین کې شرعي او غیر شرعي څه دي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نه ده.